چې څنګه ته استاد صاحب وای، قاری صاحب درته وای، مولانا صاحب درته وای، خپل ویښته هغه چې څنګه تا ته وای هغه شانتې به برابرې. بیا چې کله قرآن ته مونږ ډېر ماشومان داسې چې هغه نه پوهه او بعضې ښه پوهه کسان دي، لیکن قرآن ته بیا اودس تاسو له پکار دي چې قرآن ته کینو نو مونږ او تاسو د هغې نه مخکې اودس چارندام کو، ځان برابرو، بیا د هغې نه وروسته د قرآن تلاوت کو. مونږ او تاسو چې دا کم قرآن مجید زده کو، د دې قرآن مجید په مونږ او تاسو باندې 5 حقونه دي. د ټولو نه وړاندې حق دا دی چې په دې قرآن به ایمان راوړي. الحمدلله زمونږ ستاسو د ټولو په ایمان دی. دویم دا چې د دې قرآن الفاظ به زده کوي. نو مونږ او تاسو چې دا کم ماشومان دلته راځي او دا قرآن زده کوي، څوک قاعده وایي، نو دا د قرآن دغه دویم حق ادا کوي چې دا د قرآن الفاظ زده کوي. چې کله دې د قرآن الفاظ زده کړه او ختم دی وکړو، نو بیا به داسې نه چې بس زما د ستربندي وشوه او مدرسه پرېږدمه. نه، بیا د قرآن دریم حق دی. د قرآن دریم حق دا دی چې د دې قرآن تجوید او ترتیل به زده کړي، چې قرآن به زه په کومه طریقه باندې ویمه، د قرآن الفاظ به زه څنګه ادا کومه، نو د قرآن تجوید او ترتیل به زده کړي. ناظره دې وکړه نو بیا به د قرآن تجوید او ترتیل زده کړي. چې کله دې دا وکړو نو بیا د قرآن مجید بل حق په مونږ او تاسو باندې دا دی چې د دې ترجمه او تفسیر به مونږ او تاسو زده کوو. چې د قرآن ترجمه او تفسیر دې زده کړو او په خپله پې پوه شي، نو بیا 5م حق دا دی چې بیا به بل ته رسي. دا د قرآن مجید په مونږ او تاسو باندې حقونه دي. اول د قرآن په ناظره وي، تجوید او ترتیل دې ور زده کو، ترجمه او تفسیر دې ور زده کو، نو بیا به دا مونږ او تاسو بل ته رسو. نو انشاءالله مونږ او تاسو په دې باندې عمل کوو که نه. نو د قرآن مجید دغه حقونه دي په مونږ او تاسو باندې، مونږ او تاسو به په دې باندې عمل کوو. دا قرآن مجید دومره یو عظیم کتاب دی چې امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه د وخت حکمران دی، لیکن یو ورځ اعلان وکړو، وی څوک شته دی چې زه پسې شاته اقامت وکم او دی را مخکې شي او زه پسې شاته ولاړ یم، دی مونږ له جمع راکړي. عمر فاروق چې دا اعلان وکړو نو یو کس را روان دی په سب کې او مخې ته رالی، جانماز باندې ودرېدو. چې کله جمع وشوله او سلام وګرځېدو نو په عمر فاروق باندې خلکو اعتراض وکړو، وی تا چې دا کم کس مانځه ته مخکې کړی دی دا خو آزاد کرده غلام دی، دا نور خلک لږو چې دی مانځه ته مخکې شو. نو عمر فاروق ورته وفرمایل ټیک ته چې دی غلام دی خو دی لوستونکی د قرآن دی، ما به ده ته کتل چې ده به قرآن ډېر تلاوت کولو، هر ټایم به د قرآن تلاوت کولو. په دې وجه باندې دا ما مانځه ته مخکې کړو چې خلکو ته پته ولګي چې په دنیا کې یو سړی غلام دی خو د ده نسبت او تعلق د قرآن سره رالی، نو دی په ټوله دنیا کې د ټولو خلکو نه افضل شو. دغه رنګ یو کس و، هغه د ځنګلاتو امیر و، عمر فاروق مقرر کړی و، مشر کړی و د ځنګلونو، نو هغه هم غلام و. نو په هغې باندې خلکو اعتراض کړی چې دا خو تا امیر او مشر مقرر کړی دی، لیکن دا غلام دی، په کار دا دی چې تا آزاد کس مقرر کړی وي. نو وی فرمایل عمر فاروق دغه جواب یې وله ورکړو چې دی د قرآن تلاوت ډېر کوي او څوک چې د قرآن تلاوت ډېر کوي دا په ټولو خلکو کې د ټول نه افضل دی. د جنگ احد موقع کله چې جنگ وشو نو ډېر خلک شهیدان شوله، صحابه کرام پکې شهیدان شوي او مسلمانان پکې ډېر شهیدان شوي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته صحابه کرام راله او ورته وی د الله رسوله مونږ څه وکړو، شهدا ډېر دي او قبرونه کم دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل وایي دوه کسان په قبر کې دفن کوي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه بیا تپوسه شو چې مونږ ته به پته څنګه لګي او وړاندې به مونږ په قبر کې څوک دو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وایي د ټولو نه وړاندې پکې د قرآن حافظ ګورئ، چې څوک د قرآن حافظ دی هغه وړاندې دی، بیا پسې ورپسې بل کس دفن کوئ. دغه رنګې بیا چې چا د هغه نه ډېرې سپارې یادې کړي هغه دفن کوئ. دا وړي د قرآن سره نسبت، د چا نسبت چې د قرآن سره راشي او د چا تعلق چې د قرآن سره راشي، الله رب العزت دغه انسان دا چې کوم دی الله پاک ته په ټولو مخلوقاتو کې غوره وي. نو مونږ او تاسو به د خپلې مدرسې او د خپلو استادانو قدر کوو چې مونږ او تاسو دلته څه زده کوو. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په باره کې مونږ او تاسو د نبي علیه الصلاة والسلام سره محبت کول، دا مونږ او تاسو ته دا علما کرام وایي. نو مونږ او تاسو چې دغه زده کو په خپله به په دې باندې عمل کوو، دا بیا بل ته رسو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام
د خپل امت سره څومره محبت و. حضرت بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها چې د پیغمبر صلوات و سلام بیبي ده او ډیره زیاته ورته محبوبه وه. یو ورځ پیغمبر صلوات و سلام کور ته رالی، ماسپښین ټیم دی. نو بیبي عائشه ورته وایي د الله حبیبه زه تا ته نن یو خبره کوم، زما دا خبره به ومنې؟ وی بالکل. وی نن به ته د شپې زما دپاره دعا کې، صرف په زما دپاره لاس اوچتې د بل چا دپاره به دعا نه کې. نو پیغمبر صلوات و سلام ورته یو ډیره ښه ده. پیغمبر صلوات و سلام ماسخوتن کور ته راغی، بیبي عائشه ډیره زیاته خوشحاله ځان یې سنبال کړی. پیغمبر صلوات و سلام ورته وایي عائشې ولې ځان سنبال کړی، ته خو ډیره زیاته خوشحاله یې. وی د الله حبیبه زه نن ځکه زیاته خوشحاله یم چې نن به د نبوت لاسونه صرف زما په حق کې اوچتېږي. پیغمبر علیه صلوات و سلام ولا جواب ورکو. کم جواب یې ولا ورکو؟ وایي بیبي عائشې نن به د نبوت لاسونه ستا دپاره اوچتېږي، ته دومره خوشحاله یې چې زما د امت په ساحه دي چې هر ټایم زما لاس د هغو دپاره اوچتېږي. پیغمبر علیه صلوات و سلام څه وفرمیل؟ وایي زما د امت په څومره خوشحالي چې نن ستا دپاره صرف د نبوت لاسونه اوچتېږي، ته دومره خوشحاله یې، نو زما د امت به د خوشحالۍ کومه انتهای چې زما لاسونه هر ټایم د خپل امت دپاره اوچت. نو مونږ او تاسو به د خپل پیغمبر سره محبت کوو او دغه رنګې د قرآن سره به محبت کوو او د خپلو استادانو خبره به منو چې استادان مونږ او تاسو ته کوم حکم کوي، مونږ او تاسو به د هغې باندې به عمل کوو. د استاد خبره به چرته نه غورځي. او تاسو وګورئ چې څوک د استاد خبره مني، استاد ورته تیزه خبره وکړي، دی صبر وکړي، برداشت وکړي او د استاد خبره ومني، الله رب العزت دی انسان له چې کم دی نو په دنیا کې